In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, a very good morning. نننی لیکچر کې به مونږه د کمپیریزن کو د بون او د کارټیلیج. په پچھلا دوه لیکچرو کې مونږ کارټیلیج او بون وې، اوس د هغې دواړو آپس کې کمپیریزن کوو، ځکه یو شارټ کوېسچن راځي چې پای کې تا ته دا دواړه کمپیریزن کولی. کمپیریزن خو احسان په دې دی چې مونږ ته پته ده چې دا دواړه کنیکټیو ټیشو دي، خو یو هارډ ټایپ دی او بل سافټ ټایپ دی. که بون ته مونږ وګورو نو د بون هارت سټرکچر دی، او کله دې مونږ کراس سیکشن واخلو نو پای کې داسې سرکل یې پکې، دغه سرکل نوم څه و؟ آسټیان. او هغه آسټیان چې پکې په ډیټیل مونږ وګورو نو پای کې داسې لیکیونه وي، او په هغه لیکیونه کې بون سیل وي، هغې ته څه وایي؟ آسټیوسایټس. سیم دغه شان که مونږ کارټیلیج وګورو پای کې هم لیکیونه وي، او پای کې هم پکې سیلز وي، کونډروسایټس ته وایي، یعنې د دې سیلونه بدل دي او د دې سیلونه بدل دي. دغه یو ټایپ یې پکې کونډروسایټ نوم یې دی. په منځ کې چې دا میټرکس دی نو دا میټرکس کې داسې پکې دا فایبر داسې پراته دي، خو کانډینس دي، ډېر زیات پکې پراته دي، جبکې په دې کې ځای په ځای داسې لږ پراته دي. د هغې د وجې دا سافټ ټایپ دی او دا هارډ ټایپ دی. اوس چې دا مالیکولر سټرکچر یې لږ مونږ وکتو نو مونږ ته به دا کمپیریزن اسان شي. ډیفینیشن خو مونږ داسې وکړو چې بون چې دی دا هارډ ټایپ اف کنیکټیو ټیشو دی، جبکې کارټیلیج چې دی دا سافټ ټایپ اف کنیکټیو ټیشو دی. بیا مونږ وایو چې په دې کې سیلونه چې دي میچیور سیل چې دی د هغې نوم په بون کې آسټیوسایټ دی، جبکې په کارټیلیج کې کونډروسایټ دی. په بون کې به کنفیوز کېږي نه، نور دوه سیلونه پکې هم شته، لکه آسټیوبلاست دی. آسټیوبلاست ام میچیور فارم دی، هغه بیا میچیور کېږي، میچیور فارم یې د آسټیوسایټ دی. آسټیوکلاست هم مونږ ویلی و، هغه څه میکروفیج اف د بون، چې د بون میکروفیج په طور کار کوي. نیکسټ پکې کولیجن ټایپ دی، یعنی کولیجن پروټین دی، نو په یو کې ټایپ 1 دی، په بل کې ټایپ 2، نو په بون کې ټایپ 1 دی او په کارټیلیج کې ټایپ 2 دی. دلته کې دا بون کې چې دی نو دا ډینسلی پیک دی، سم ډېر نږدې ډینس پیک شوي چې دا هارډ دي، جبکې په کارټیلیج کې چې دی دا لوز پیکي. ان ارګینک سالټ خبره چې مونږ وکړو نو په دې کې موجود دي په بون کې، جبکې په کارټیلیج کې نه، لکه کیلشیم فاسفیټ چې دي هغه په چا کې موجود دي؟ کیلشیم او فاسفورس په بون کې، جبکې په کارټیلیج کې خدای ان ارګینک سالټ نه، ځکه خو هغه نرمي. ریماډلینګ خو پکې کنټینیوسلی کېږي او خپل اوریجنل سټرکچر ته واپس راځي، ځکه آسټیوکلاست سرم دی، جبکې په دې کې داسې خاص ریماډلینګ نه په کارټیلیج کې. بلډ سپلای خبره وکړو نو په بون کې ریچ بلډ سپلای ده، سمه ډېره بلډ سپلای ده، ګډ بلډ سپلای ده، جبکې په کارټیلیج کې بلډ سپلای ډایرکټ نشته، ډیفیوژن په تھرو ته خوراک راځي. فلیکسیبیلیټي چې ده نو ریجډ او نان فلیکسیبل دی. بون چې دی سم ډېر ریجډ دی او فلیکسیبل نه دی، جبکې دا خو نرم دی او فلیکسیبل دی کارټیلیج. کمپوزیشن خبره که وکړو نو په بون کې کیلشیم سالټ دی، کولیجن پروټین دی او فاسفورس دی. دلته هم پروټین دی کولیجن ټایپ 2، خو کاربوهایډریټ دی سره، کونډروټین سلفیټ ته وایي، دا د کارټیلیج خبره ده. بینډیبیلیټي چې دا به بینډ کېږي که نه، نو بینډ کېږي به څوک؟ بون به نه بینډ کېږي، کین ناټ بی بینډ، وایل کارټیلیج به بینډ کېږي اپ ټو سم ایکسټینټ. بون میرو چې دا به پکې پریزنټ وي، په چا کې؟ په بون کې، ځکه خو بون سیلونه پیدا کوي، او په کارټیلیج کې به بون میرو نه. هیلینګ به د چا کوي؟ د بون، ځکه چې په بون کې بلډ سپلای د ګوډ، نو دلته هیلینګ چې دی هغه به ګوډي کوي، جبکې دلته به سلو هیلینګ کېږي، چې کارټیلیج چې خراب شي هغه په میاشتو نه جوړیږي، او بون چې مات شي نو هغه په 20-30 ورځو کې جوړ شي. نو ریلیټیولی د دې کې کویکي بون کې. اوټر کورینګ بارک ممبرین چې لګېدل په بون باندې بهر یا په کارټیلیج، د بون هغې ته څه نوم وایي؟ پیریاسټیم، جبکې د کارټیلیج هغې ته وایي پیریکونډریم. مین فنکشن یې چې دی نو د بون مین فنکشن خو مونږ ته معلوم دی چې سپورټ ورکوي، شیپ یو پراپر ورکوي، پروټیکشن ورکوي، خاص طور وایټل آرګن له، او منرل سټوریج پکې کېږي. بیا کله باډي ته د کیلشیم دې ضرورت چې دی واپس ورکوي، هغه هومیوسټیسس هم کراوي، جبکې بلډ سیلونه پکې جوړیږي، ځکه بون میرو ده پکې. وایل دا کارټیلیج چې د بون پر اخیری سرونو نو سموث سرفیس ورکوي، خاص طور جاینټ جوړولو کې ډېر هیلپ دی. پرووایډ فلیکسیبیلیټي، سموث جاینټ سرفیس اینڈ فارم د انیشل سکیلیټن اف امبریو. کله چې ماشوم جوړیږي او لومبې سټیج یې امبریو، پای کې څوک؟ کارټیلیج. بعد کې منرالایزیشن کېږي او بیا ترې بون جوړیږي، ځکه چې دا دواړه کنیکټیو ټیشو دي. ما نن کمپیریزن وکړو د بون او د کارټیلیج، په دې کې خو یو د هارډ او د سافټ خبره ده. بون
ظاهره د هارد ټایپ اف کنیکټیویټي شو دی جبکې کارټیلیج سافت دی دا غي ریزن دا دی چې انارګینیک سالت چې دی هغه په بون کې ډیر دی او په کارټیلیج کې نشته نو مین وجه دا ده باقی کم میټرکس چې دی هغه کنډنس دی په بون کې یعنی فایبر پکې کنډنسلی ارینج دي جبکې لوزلی ارینج دي په کارټیلیج کې په دغه بنیادونو باندې د دې بلډ سپلای هم خده او د دې بلډ سپلای خنه ده نو د بلډ سپلای په بنیاد باندې د دې هیلینګ کویک کیږي او د کارټیلیج هیلینګ نه کیږي او دا سپورټ ورکوي د دې نه علاوه بون میرو د پکې هغه بلډ سیلونه پیدا کوي جبکې په کارټیلیج کې خاص بون میرو نشته د کارټیلیج هیلینګ زر نه کیږي د بلډ سپلای د وجې جبکې بون کب فریکچر وشي نو ډیر زر هیل شي مین فنکشن سپورټ پروټیکشن سټوریج دی د منرل او آر بی سی یا نور بلډ سیلونو پروډکشن دی جبکې کارټیلیج چې دی هغه جاینټ فارمیشن کې خاص طور سموث سرفیس د لانګ بون چې دی هغه جوړي होप چې دا لیکچر به ما تاسو ته سمجھاو کړی شارټ غونډه و نیکسٹ لیکچر پورې اجازه راکړئ الله حافظ